د پاکستان حکومت د مل د معاشي بحاله قومي منصوبه تیار کړې ده چې د هغې لمحه به هیواد کې بهرنۍ سرمایه گذاري ته وده ورکول شي او د لړ کې د پرتو خندانو د لری کول لپاره ځانګړي د سرمایه کاري د اسانتیاو کونسل جوړ کړل شوی دی. حکومت داوا کړی چې دا منصوبه کله په کال 2015 کې سرته ورسیږي نو پاکستان به د $1 ټریلیون اقتصاد جوړ شي. د ګل پرواز د پاکستان حکومت د لوړې کچې په یو غونډه کې د مل د معاشي بحاله هرړهیزه تګلار وړاندې کړې ده چې نوم یې ورته اکونومکس ریوایول پلان ورکړی وو او وایي چې د دې تګلارې مقصد پاکستان ته د پیښو موجوده اقتصادي ستونزو او نورینونو نه نجات ورکول او بهرنۍ سرمایه‌کاري ته لار خوارول دي. د سرمایه‌کاري د اسانتیاو د کونسل لومبه غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د ګل پرواز د وزیر اعظم په مانع کې تر سره شوې ده چې د پولیس سرلښکر جنرال عاصم منیر د صوبو اعلی وزیرانو مرکزی او صوبایي وزیرانو او نور لوړپوړو چارواکو پکې برخه درلوده. د غونډې په پای کې د حکومت له لوري په جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان د معاشي بحاله د قومي پلان مقصد مل د موجوده اقتصادي ستونزو او بحرانونو نوښتل او مل ته بهرنۍ سرمایه‌کاري راماتول دي. اعلامیه کې ویل شوی چې د پلان لمحه به د زراعت یا کرکیلې لایوسټاک معدنیاتو کانکندنی آی ټي او توانایي په سیر څنګه ته استفاده کولی شي. د منصوبې په اساس د سرمایه‌کاري او کاروباري فعالیتونو مهته پراته ټول خاندان به لمنځه وړل شي او کونسل به د مرستو د یوازنې دروازې کردار ادا کوي. اعلامیه کې ویل شوی چې د مرکزی او صوبایي حکومتونو ترمنځ به د شراکت عمل پیدا کولی شي. غونډه د خپل وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د حکومت ته د تباهي په غاړه ولاړ اقتصاد په وراثت کې ترلاسه شوی خو اوس د حکومت د زورورو سختو فیصلو لاره معیشت د بحرانونو څخه راوباسي او ترقې لیکته سموي. هغه ویلي چې اوس هم د معاشي بحاله مهته زیات چیلنجونه شته او د برآمداتو سیوا کوونکي غیر ملکی سرمایه‌کاري په معاشي بحاله کې یو مهم رول لري. وزیر اعظم ویلي چې د وفاق او صوبو په اشتراکي عمل سره به د منصوبو د منظوري عمل چټک کولی شي او سرمایه‌کارانو ته به اولیت ورکول کیږي. د پاکستاني رسنیو د ریپورتونو لمحه د غونډې ته د وینا په مخال د پولیس سرلښکر جنرال عاصم منیر حکومت ته د پوج له لوري د معاشي بحاله د پلان د بشپړ ملاتړ باور ورکړی دی. جنرال عاصم منیر ویلي چې پوج د معاشي بحاله په اړه په حکومتي پلان د عملدار آمد د خاصو کوټل ملاتړ کوي او غني چې دا به د پاکستان د ټولنیز او معاشي خوشاله او په نړۍ کې د خپل جایز مقام د بیا ترلاسه کېدو اساس جوړ شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان